یوټیوب زما د پلار نه دی، زه یم راځې پیسې پکې ګټې، خو لکه داسې یو څیز جوړ کړې چې سبا تاسو نی او خلک ستاسو صفتو کې چې یاره واه دلته یو سړی و یاره یا دا پروګرام یې کړی و. الف خان ما چې دا کومه واده کړې دا زه د مینهوالو ته وایم چې ما لو میرج کړی دی. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې یم چېرته چې د روښانه 400 په نوم باندې یو لوی تقریب را جوړ شوی دی او په دغه تقریب کې د مختلفو ډلو لخوا چې کوم دی د ادارو لخوا سټالونه لګېدلي دي. دې سره سره ډسټرکټ سپورټس افسر چې کوم دی عمران خان د هغوی مننه کوو چې دغه ځای کې موجود دی او دغه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې ډېر ښه سهولیات ورکړي دي. د ټنګ ټکور پروګرام هم دی پکې، معذوره خلک هم پکې دي. هغه ټیلنټ چې کوم پټ دی هغه را برسېره شوی دی. ورسره زه خو ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې سار رالم یو ماشوم راته وي زما سره سیمسټر پیسې نشته، دې ځای ته چې رالم ما یې سیمسټر څونه پیسې دي وي دونه پیسې دي. دلته کې وقاص الرحمن صاحب ایس یو هغه ته مې ویل چې دې ماشوم د سیمسټر پیسې داخلول دي وي زما د طرفه شوې. خو بل مې پکې ګرانو کتونکو دا زما سره چې په څنګ کې کومه خستي ناسته ده دا عزیر شیرپو. عزیر شیرپو وي د زرو قدر زرګر سړی، زه هم د شیرپو یم، خو ما ته د کوواټ نه انګونه نوخار نه ملکڼ نه د هر ځای نه کالونه وشي یاره عزیر شیرپو سره ملاویږو. زه ورته یم هلک هغه ډېر عجز او عجز طبیعته انسان دی، هغه کې دا غرور تکبر نشته دی، بس ورځه او زما نوم ورته اله، خو په خپله زما نه پاتې ده. نو زه ورته معذرت خواهم یم. خو ګرانو کتونکو د اداکار اخیري ژوند څنګه دی خو بیا هم څه خپله ټکه پکه مزدوري کوي. دلته کې خو نن دا وینز والا څونه په دې پښتونخوا کې دي نو دا هم د ده مرهونې منت دی چې ده په یو موبایل به ځان ته داسې ونیوه نو بل به ځان ته داسې ونیوه ویډیو به یو ځای کړه ابه لاړه هغې نه وینز والا چې کوم دی نو نن سبا ډېر پیداګیر کوي، ډېر لګیا دي. نو دا هم د عزیر شیرپو هغې خلکو ته یو ډېر لوی روزګار ورکړه چې نن هغوی دي او کورونه کې خو چې د عزیر شیرپو میسج چې کوم وي نو هغې کې یو سبق اندوز میسج وي بې ځایه داسې دغه نه کوي. نن سبا خو عجیبه عجیبه خلک روتري بچې سوي وي خو چې ویوز پرې راشي او پیسې پرې وګټم نو خپل اصولو هغه عزیر شیرپو نه دي پرېښي. ومې لیده ما یې څو خبرې ورسره وکړم. عزیر خان څنګه حال خیر وره؟ السلام علیکم الف خانه، الله دې راته ژوندي او خوشحاله ساته، ډېره زیاته مننه. او موږ خو کوشش هم دا کوو الف خانه چې موږ یو ښه څیز جوړ کړو، کا په کامیډۍ کې کا په سنجیده کې، خو زما په خاکه کې به لازمي څه ناسه میسج پروت وي. دې کې هغه ورکوټي که غټي خو مطلب دا دی میسج به لازمي پروت وي ما ته پکې. نو کوشش زما دا دی چې دا څونه خلک دي دا یوټیوب زما د پلار نه دی، زه یم راځې پیسې پکې ګټې، خو لکه داسې یو څیز جوړ کړې چې سبا تاسو نی او خلک ستاسو صفتو کې چې یاره واه دلته یو سړی و یاره یا دا پروګرام یې کړی و یا دا ډرامې کړې وه یا دا خاکې کړې وه، یاره منه مې الله دې وبخي. تا خو منی غورې زمونږ خو یو علاقه ده که نه، د ډېر وخت نه مې خواهش و چې عزیر شیرپو سره به زه انټرویو کوم، نو زما ستا د ملاقات ولې نه کېده چې دا څنګه چې زه به زه ووایم چې ګوره یو خو به کله ته نه وي کله به زه نه وم. اوس دا اوس موږ په پروګرام کې دا ډنګه ډوته به دا خلک ګورې ګیر چاپېره ټولې کرسۍ پردي دي، دا هم یو اتفاقي یو پروګرام زما اوس دا جوړ شو، دا مو ته د یو کور خلک یو او د یو بل نه بې خبر یو ځکه چې ټایم نشته. بلکل خو دا اعزاز خبره نن دومره غټه میله ده، یو فنکار یو اداکار چې هغه عزیر شیرپو ته دا موقع چې نن ضلعي انتظامیه غواړي چې دې زموږ په دې پروګرام کې نه دې پروګرام به ښکلی وي. یاره دا انشاءالله العزیز کوشش مې دا کړی دی چې دې کې زه هغه څیز اجاګر کړمه چې کوم زما د بال بچ د تباهۍ نظر دی، هغه څیز به دلته زه او زه په دې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه که مې خبرې کوم نو زما رور الف خان هم هغه خبرې کوي، که هغې باندې که موږ ته ډېره خطره هم جوړه شي، موږ ته خبرې هم جوړه شي، زموږ ګرځېدل هم ګران شي، خو بیا مو ته هغه رښتیا وایو. نو انشاءالله دا نننی زما دوه پروګرام چې دي، یو زما په آیس باندې یو خاکه به کوم سنجیده ابد انشاءالله سبا وزیر اعلی صاحب هم را روان دی، نو هغې ته به موږ کوو او نن موږ هغه خلک کوو چې د موږ د پښتنو له چې کله پیسه ډېره راشي که نه او دوی کله په عروج شي نو دوی دویم واده وکړي او یا موږ په شارټ کټ کې ځان مالدار یا په شارټ کټ کې موږ ځان مالدار نو هغه شارټ کټ زموږ دپاره وبالي جان دی هم د دې دنیا او د هغه د دنیا خو د دې دی. یاره دا سترګې به پټېږي زموږ نه، موږ به د دنیا نه ځو نه، نو
ټیک د ګناهګار یو خو چې زه د یو سړي په مرۍ خدای پاک وایي چې زه یو شرک نه بخم یو پردی مال نه بخم یو وینه نه بخم. تاسو د واده خبرو کړه ما ته ډېر مسافر کال کوي که نه واده کوم زه ورته یم راځه خو زما یو فارموله د 15 مرلې کور نیکه او 400 بس راځه نکاح موږ سره ډېرې موکړې او ډېر کېږي روان دي سیسټم روان دي نو ولې دویم واده خو زه به چې ساتلی شي نو خو ټیک ده خو زه منم چې ساتلی شي خو چې یو سړی نه شي ساتلی او هغه بلې ښځې ته بیا نه ګوري نو بیا به سي په ورځ د قیامت به د ده رانیم بدن دا به پالج والي هغې سره به بیا څه کوي واده خو ستا کوشش کړي پیغمبر علیه السلام زما خیال دی وایي هغې که به ته هم پوهې چې 4 ودونه چې کولی شي نو وکړه او چې هغې له حقوق ورکولی شي او چې ته نه ورکړې چې یو ته ګورې بل ته نه ګوري دا ګناه ده او د یو سړي اوس کې لس خو دې وکړي لاړه خل داسې لالچ خو به راغلي کله کله که نه ولې چې هغه ټیم کې چا پن پېژندم نه چې ته به دې پن کې راغلی وي بیا دا کارانو سره نو کله کله داسې ذهن کې راغلي چې دویم واده وکړو نه الف خانه ما چې دا کومه واده کړې دا زه د مینهوالو ته وایم چې ما لو میرج کړی دی نو چې یو سړی لو میرج وکړي نو څنګه هغه بیا ډېر کم اصل دی چې هغه بیا لاړ شي او بله واده کوي نو زه الحمدلله ما چې کومه ښځه کړې ده نو هغه زما خوښه وه ما له خدای را کړې ده نو زه یم چې هر چا له د خدای د مینې کورونه ورکړي ژوند ښکلې روان دی الحمدلله بچي دي څو دي زما بچي الحمدلله 15 بچي دي 3 میلیونه دي 2 مې زامن دي یو لور مې واده کړې ده او الحمدلله ښه تعلیمونه مې پرې وکړل ښه سکولونه پرې ون او کوم وخت کې د دغه ته تلې مونږ به پیدا هم نو داسې ته یاره زه تقریبا د سن 1996 نه راخوشیم مونږ د شپږم اووم کې وو د شپږم اووم کې وي نو ته ورکوټې وي واو خو الحمدلله الف خانه زه د خدای پاک نه ډېر زیات شکر ګزار یم چې د نن ساعته پورې الحمدلله شراب نه کباب نه زنا نه زه په فخر سره یم الحمدلله چې زه خدای پاک د دې هر څه نه ساتلی یم الله رحم دی په دې حالاتو کې وي په دې فتنې په دور کې چې په دې ماحول کې ته بله ډیوه وړې زه الحمدلله خپلو بچو له ما دار تربیت ورکړی دی او ښه ټیک ټاک مزدوري خپله کومه او شکر همدا یو خبره وکړه زمونږ اکټر چې کله اینډ ته شي نو دی په خیر غوښتو شي نو زه هغه اکټر ته یم چې یار وره تاله خدای پاک یو ټایم درکړی دی پی ټي وي دله پیسه درکړې ده شهرت یې درکړې تا د هغې قدر نه دی کړی تا شراب کړي تا کباب کړي تا جوارې کړي دي نو چې اینډ دې راشي نو بیا ته ډېر په ګډو وډو قصو باندې سر شي نو جمع وکړه که نه چې ته 50 روپۍ ګټې نو یو 2 روپۍ چې د خزانه کې ږده ستا به دې وخت کې په کار راشي د آیس خو زمونږ د علاقه خو تباه و برباد کړه تا چې نن کومه الف خانه دا مې د خپل زړه آواز روچت کړی دی ستا د زړه آواز مې روچت کړی دی د بوډۍ مور آواز مې روچت کړی دی د بوډا پلار آواز مې روچت کړی دی او د هغه تورسرې آواز مې روچت کړی دی چې د هغې خاوند مزدوري کړې ده سعودي ته تللی دي او دلته په غولو تر خلکو راواړو او د هغه کور وان شو یا ښځه ویشته یا طلاق ورکړه زما موضوع دا ده نو ما دا شی په ډېر سوچ او زه د 400 ډي سي صاحب او اے سی صاحبه دې ټولو ما سره یو میټینګ وکړو حالانکې ما ته دې کې بجټ ډېر زیات کم دی تا ته پته خپله 400 پته لګي چې بجټ ډېر کم دی خو مطلب دا دی موږ بیا موږ وایو چېرې دا د خپلو 400 زم د 400 یم تم د 400 نو د خپلې 400 له یو داسې تحفه ورکو کیدای شي زموږ په دې خاکه باندې زموږ په دې خبرو باندې یو کور چې کوم د میراتېدو نه بچي زموږ یو ځوان دا سوچ وکړي چې دا زه په کومه لار روان یم دا غلطه ده صحیح ګرانو کتونکو زیر شرپو سره ډېرې خبرې کېږي خو زم به د دوی ځای ته او کورنو پیو کې بچې وي او هلته کې ورته چینج کو او د ده په ژوند ډېرې خبرې کېږي د ده بارتار څه خیمه او دا ده بل له همت ورکوي او په خپل هم خدمت کوي په خپل هم محنت کوي او کار کوي د اصولو کوي او د عزت کوي په دعاګانو کې یاد ساتئ چې جذبه آواز او دا سټم نه یم دغه شانتې ځوان چې دغه شانتې په دې فتنې کې او په دې ازغېزغ ماحول کې دغه کس دی چې موږ خاندئ یعنې په خپلې پړه باندې غټ غمي خو مو ته خاندئ او خاندئ هم څنګه اخوا په هغه ډوزو موزم نه دغه خاندئ په داسې عملي څیز هم خاندئ چې هغه زمونږ د معاشرې زمونږ د چاپېرچل او زمونږ په خپل ګریوان کې سر ښکته کړو ټول مونږ کې وي نو راته همدې وایي چې دې نه اجتناب وکړې زمونږ ورته دعاګانې ډېره مننه خوشحاله اوسئ